السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. زه یم کامران خټک. ګرانو کتونکو، نوښار سیاست باندې به خبره کوو. نوښار کې نن غټ خبرونه دي، هغه غټ خبرونه به تاسو سره شیر کوو، په هغې به یو څو خبرې کوو. همغه خبرونو کې غټې غټې خبرې دي. په نوښار تحصیل کې د مسلم لیگ نون امیدوار عبدالحق، دغه د پیپل پارټۍ امیدوار په حق کې د دستبردارۍ اعلان په نوښار هاوس کې شوی دی. غټ پریس کانفرنس و، خو دې سره ډېرې خبرې تړلې دي. دغه پریس کانفرنس کې د پیپل پارټۍ چې کوم تنظیمي مشران و هغه نه و، د دې څه پیغام و. دغسې هم نن د پیپل پارټۍ قیادت د بلاول په کال باندې په ټول ملک کې احتجاجي مظاهرې وي. هغه مظاهره کې چې پیپل پارټۍ قیادت ته کوم کس میدان ته راوستی دی، هغه په هغه مظاهره کې نه و. ډېرې اهمې خبرې دي. دې سره سره په بو تحصیل کې هم په نوښار هاوس کې دویم پریس کانفرنس شوی دی. هغه د مسلم لیگ نون امیدوار جان محمد خان، هغه د جمعیت علماء اسلام امیدوار په حق کې، قاری اختر منیر په حق کې باقاعده د دستبردارۍ اعلان وکړو. دستبرداره شو. په نوښار د عبدالحق د پیپل پارټۍ امیدوار په حق کې د دستبردارۍ اعلان نه پس د جمعیت علماء اسلام امیدوار مفتی حاکم علي کومه ناره لګولو والا دی، کومه چغه اوچتولو والا دی، نوښار کې څه تحریک راوړو والا دی، په دې خبرو به خبرې کوو، د دې به تجزیه کوو، احاطه به کوو. نو کامران څه به وایو دا نن چې کوم اکټیویټي شوې ده؟ تفهیم به خپل وی ورته موږ ویو چې نوښار روزانه چې تیزی راځي پکې، نوښار سیاست روزانه ګرمیږي، او چې څومره الیکشن ورځې نږدې کېږي او نوښار سیاست کې دی نوی موډ کې نوښار سیاست داخلېږي. نن چې کوم نوښار سیاست کې ګرمي راتله، هغه خبر پرون موږ ټول نه پیله موږ صدای نوشیره په پیج باندې موږ شیر کړی و. نن چې دی نوښار هاوس کې دا سرګی مې رالی، نوښار هاوس ډېر ګرم و. دوه پریس کانفرنس پکې وشي. اهم پریس کانفرنس چې پکې پیله پریس کانفرنس پکې وشو، نوښار کم تخت دی، هغې دپاره چې کوم یو زبردست جنگ روان دی، زبردست سیاسی مهم روان دی، هغې ډېر اهم فیصله پکې وشوه. پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم کینډیډیټ دی عبدالحق ولی، هغې ویدرا شو د پاکستان پیپلز پارټۍ کینډیډیټ احمد خټک په حق کې. تفهیم نن موږ ویو چې وی ورته یو ډېر اهم موقع په دې لحاظ سره چې احمد خټک چې کوم والد صاحب دی لیاقت خان خټک، د پاکستان تحریک انصاف سیټل ایم پی اے دی، او اوس هم د پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا چې کوم اسمبلی ده په هغې کې تحریک انصاف په بینچ باندې ناست دی. او کله چې اختیار ولی پی کې 63 الیکشن شوی نو دی ورته خپل اوږه ورکړې وه، لیاقت خټک کوم ګروپ و دی ورته خپل اوږه ورکړې وه، خو مبارکۍ ته اختیار ولی ته نو راغلی. نن چې خپل زوی خټک کوم د دپاره کېناستو موقع راله، نو نن تحریک انصاف کوم ایم پی اے چې دی لیاقت خټک، هغې په نفس نفیس خپله رالو او خپل سپورټرو سره رالو، او نوښار مسلم لیگ هاوس ته رالو، او هلته کې کوم پریس کانفرنس و په هغې کې خپله موجود و، او باقاعده اعلان یې وکړو. او د پاکستان تحریک انصاف سیټل ایم پی اے چې موجوده اوس صوبایي اسمبلی په سیټ باندې ناست دی، هغه خپل تقریر کې دا وویل پریس کانفرنس کې چې نن چې کوم احمد خټک لکه خپل زوی یاد کړو چې هغه حق کې مسلم لیگ نون کوم امیدوار کېناستو، نو دې زه ستاینه کوم، او زه دا وینا کوم ضروري ګڼم چې داسې اتحاد صرف اوس نه دی، دا چې راتلونکي کوم انتخابات راځي، جنرل الیکشن راځي، نو هم به دغه شان دي د سره مونږ دغه شان دي الاینس د سره مونږ اتفاق رایې دغه شان دي د سره مونږ برقرار وي.
نو یو تحریک انصاف په بینچ باندې ناست ایم پی ای هغې دا اعلان کوي چې یاره آینده به موږ دا اتحاد جاري وي او مسلم لیگ نون سره دی الاینس وشو. نو تفهیم دا د تحریک انصاف الاینس یادولو که پیپل پارټی الاینس خو د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي وشو، خو چونکې یو دغه پکې دی یو پټۍ په دې تحریک انصاف هم لګېدلي ده پکې، لکه چسکې پټۍ په تحریک انصاف هم لګېدلی چې هغه اوسه پرې خپل پارټي بدله کړې نه ده او هماغه تحریک انصاف جنډې لاندې هغې ناست دی او هماغه په بینچ باندې دی ناست دی. نو ډېر دلچسپه معامله وه چې تحریک انصاف کوم ایم پی ای د سیټل نن راغلی دی په مسلم لیگ نون هاوس کې راغلی دی او دغه شان کوم پریس کانفرنس وشو نو هغې کې ما به سوال هم وکړو اختیار ولي باندې کوم ایم پی ای د مسلم لیگ نون چې تحریک انصاف ایم پی ای دی لیاقت خان هغې حکومتي بینچ باندې ناست دی او تاسو الاینس هغه سره هم کړی دی خو پیپل پارټۍ سره هم کړی دی. هغې مونږ الاینس خو پیپل پارټۍ سره کړی خو هغې چې وایلیشن کوي او بلاول بټو چې کوم راغلی و هغې په سټیج باندې ولاړ و استقبال یې کړی نو دا خو تحریک انصاف پارټۍ ته پکار چې هغه د خلاف ډسپلن خلاف ورزي ایکشن والي. ما خو دې سره کار نشته، دا تحریک انصاف قیادت کار دی چې یاره دا کوم خلاف ورزي کوي پارټۍ ډسپلن په دې خلاف ایکشن والي. او تفهیم موږ یو چې یاره څه خلک چې دا یو نوراکوشتي ده چې ولې تحریک انصاف په بینچ باندې ناست دی او مسلسل خلاف ورزیان رواني او تحریک انصاف نه شوکاس نوټس ورکوي او نه د ډسپلن خلاف ورزي یعنې د صوبایي اسمبلۍ رکونیت نه خارجوي، مسلسل وایلیشن کې لګیا او نن چې کوم وایلیشن وکړو مسلم لیگ هاوس ته لاړو او هغې پلیټ فارم باندې تقریر پریس کانفرنس یې وکړو او روان الیکشن اتحاد اعلان یې وکړو. راتلونکي کوم الیکشن چې دی هغې ته خپل یو الاینس اعلان یې وکړو چې یاره دوی سره ما تعاون مسلم لیگ نون سره دغه شانې عین راتلونکي الیکشن کې هم جاري وي. تفهیم ډېر خلک دا خبر روان دي چې یاره دا یو سوچ سمجھ او ډرامه ده چې دی په کور کې جوړه کړې ده، پرویز خان شو لیاقت خان شو جوړه کړې ده، ولې چې اوسه پرې دومره وایلیشن کېږي او دی د ایم پی ای د تحریک انصاف وایلیشن کې لګېدلی دی، پارټۍ ډسپلن خلاف ورزي کوي، اوسه پرې شوکاز نوټس کدرې ده ته جاري نه شو. نو دا یو غور طلب خبره ده چې کوم خلکو دا وي چې دا یو ډرامه ده نوراکوشتي ده نو دې کې څه حقیقت خو دې کې شته چې ولې پارټۍ کم قیادت دی هغې کم ډسپلن کم خلاف ورزي مسلسل روان ده په هغې باندې هېڅ ایکشن نه اخلي. بل تفهیم موږ راځو کم دی الاینس نن وشو پاکستان مسلم لیگ نون دی ورته خپل اوږه ورکړه او اختیار ولي خان وویل چې خپل کارکنانو ته هدایت حکم ورکړو چې تاسو هر لحاظ سره خټک تاسو سپورټ کوئ او چې تاسو دی به هر حالت کې پاس کوو او که چې څوک د سره جګړه کوي نو تاسو ورسره جګړه هم کوئ او د انتخابي مهم داسې چلوي څنګه عبدالحق ولی مسلم لیگ نون امیدوار یا اختیار ولی هغه مهم څنګه تاسو چلو دغه شان مهم به تاسو خپله چلوئ. تفهیم کم چې نن الاینس وشو دا خو مسلم لیگ نون پیپل پارټۍ سره دی الاینس وکړو خو اوس یو خبره چې نن د پریس کانفرنس چې و نو دې کې د پاکستان پیپل پارټۍ ضلعي قیادت موجود نه و. نو دا پیغام چې دی نو دا خو داسې خبره ده چې پارټۍ تنظیمونه چې دي په پریس کانفرنس کې ضلعي قیادت نو د چیرمین په کال باندې مظاهره کې امیدوار چې میدان ته لکه قیادت ته راوتی دی هغه نو. تفهیم بالکل ښه دغه ته راوچت کو دا کم پریس کانفرنس چې کم ماښام موس پسې کېدو په نوخار هاوس کې کم مسلم لیگ نون امیدوار چې پاکستان پیپل پارټۍ کینډیډیټ په حق کې کېناستو دې نه لږ شېبې مخکې مازدیګر ټایم کې په نوخار کینټ کې پاکستان پیپلز پارټۍ زاړه کارکنان چې کم دي سعید الله جنرل سیکرټري دی دغه شان دی تحصیل نوخار کم پاکستان پیپل پارټۍ تحصیل صدر دی ملک هدایت دی سر کارکنانو دی یو احتجاجي مظاهره وکړه او نوشیره شوبره چوک کې به خطاب یې وکړو او دی به بلاول بھټو چې کوم کال ورکړو مهنګایي خلاف مظاهرې وایي کې لیاقت خټک دی احد خټک دی دی سپورټر پکې نه پکې لیاقت خټک موجود و نه پکې احد خټک موجود و
تفهیم دی داسې داسې موقع باندې خو امیدوار موجودګي ضروري وه داسې ښکاري چې دا لیاقت خټک چې کوم پیپل پارټۍ ته راغلی دا صرف خپل زوی دپاره دا پلیټ فارم استعمالوي او عملاً چې موږ ګورو نو چېرته پیپل پارټۍ کوم جلوس راځي او چې کوم دی عملي طور چې کوم ورکر کار وي او په پیپل پارټۍ کوم چیرمین کوم هدایت ورکوي دا مظاهرې چې کېږي پارټۍ قیادت کال ورکوي نو هغې قیادت په کال باندې مظاهرو سره احتجاج سره دی لا تعلقي اظهار کوي هغې ته ځي هغې ته خپل ورکران دی نه بوځي کم حد کې چې احمد خټک یا د پلار چې کوم خپل زوی دپاره احمد خټک دپاره کم جلسې ارګنایز کوي او لرې ځای نه خلک راولي ګاډي بوځي او جلسې درنه کوي او مزیدار شکل کې پیش کوي میډیا ته نو دغه شان د پیپل پارټۍ کوم چیرمین چې دی بلاول بټو زرداري هغې چې کوم کال ورکوي مظاهرو احتجاج نو هغې کې هغې ښایسته کونه دپاره لیاقت خټک چې دی نو هغې کارکنان نه راولي آیا دغه شان کم زاړه جیالې دي هغې ته پرېښي ده لکه موږ چې نن وکتو ډېر کم جیالې په دې جلوس کې یو څو کسان په دې جلوس کې شریک وو نو دې نه دا ثابتېږي چې لیاقت خان چې کم دی نو هغه صرف خپل زوی سره کامیابۍ سره باندې ټول توجه مرکوز ده پیپل پارټي مرکزي کم چیرمین دی هغې کو کال ورکړي مظاهرې یا احتجاج نو هغې باندې هغې څه کان نه دراوئ نو دا یو خورطلب خبره ده مونږ ګورو چې ته لکه ډېر اهم موقع وه نن ډېره اهمه ګرانو کتونکو ډېره اهمه موقع دا وه چې دې طرف ته د پارټۍ دومره د قیادت په حکم باندې یو ډېره غټه اکټیویټي کېده بل طرف ته د پارټۍ د امیدوار دومره غټه اکټیویټي کېده هلته تنظیم نشته او دلته امیدوار نشته دلته چې کوم پیپل پارټۍ کوم چیرمین دی بلاول بټو زرداري هغه په کال باندې لیاقت خټک احمد خټک سره د سپورټرانو کارکنانو رانلو د جلوس ته مظاهرې ته نو دغه شان د پیپل پارټۍ ضلعي تنظیم هم دا جواب ورکړو چې هغه کوم پریس کانفرنس و کې ضلعي حالانکې ضلعي عہدیدار لږ څه شیبه مخکې د موجود په جلوس کې پارټۍ قائد چې کوم دی چیرمین دی هغه په کال خدای موجود و خو چونکې لیاقت خټک چې کوم پریس کانفرنس و نو هغې به هغې ته حاضر نه شو خو دا ډېر غورتله مسله یو بل ته خاموش جوابونه ورکړی شو او دا روان الیکشن باندې دا اثرانداز کېدی شي که دا صورتحال تفهم کو دا دی کې دغه توړ جاري وي نو بیا مسلم لیگ نون کو دی حمایت حاصل هم کو هلته جیالې چې دي په دې صورتحال باندې خفه دي نو دی ته څه فایده ونه رسېده مسلم لیگ نون کم دی سره الاینس وکړو دا خبره خو شوه د جمعیت علما اسلام امیدوار د طرف نه د تحریک نوخاریانو ته کال دی د هغې دپاره تیاري شروع ده په داسې صورت کې به د مسلم لیگ نون حمایت او هغې باندې به د پوزیشن مستحکم شي تفهم موږ په لږ وروسته لاړ شو په دې باندې پی که 63 الیکشن چې کېدو یا دې نه مخکې څومره الیکشن کېدو نو پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم کینډیډیټ و اوس ایم پی ای دی سیټل ایم پی ای دی اختیار الدین خان د همیشه نوخاریانو کارډ استعمال کړی دی او هغې ښه ریسپانس راغلی دی عوامو ته ده به همیشه وي چېرې نوخاریان چې کوم چا شناختي کارډ زه ووینم زه هغې درد وي دغه وي زه ډېر زیات محسوس کوم زه یم چېرې څومره قرباني ورکړم کمه ده نوخاریانو آواز اوچت کړی چېرې خپل نوخاریانو خپل اختیار نو هغې د ته همیشه ریسپانس باندې ښه ووټ بینک د اختیار ولي اخیستی دی او چې کوم اوس چې کوم ضمني الیکشن شوی پی کې 63 کې هغې کوم نوخاریانو اتحاد کارډ استعمال کړی دی او بهتر انداز کې خلکو ته ووټ ورکو ووټ بینک د استعمال کو اوس چونکې اختیار ولي خان چې دی نو هغه د نوخار چې کوم اوسېدونکی دی نوخارۍ حاکم علي حقاني جمعیت علما اسلام کینډیډیټ دی هغه ملاتړ یې ونکړو او مانکي کم چا باندې اعتراض کړی پرویز خان خاندان باندې کم اعتراض کړی دی نو د هغې کور یو کس دی احمد خټک په هغه باندې لکه نوخار یې پرېښو مانکي ته لاړو هلته یو کس راوچت کو هغه ته یې ملګرتیا لاس ورکو نو دغه شان دی چې مفتي حاکم علي حقاني چې دی هغې نوخاریانو کارډ استعمالوي نو دا کارډ مخکې اختیار الدین خان استعمال کړی دی اوس کو هغې دغه کارډ راوچتی نو دویم نوخاریان دي نوخاریانو دې باندې ورسره ودرېږي ولې دا کارډ چې دی په نوخار کې ډېر خطرناک انداز کې استعمال شوی دی او نوخاریانو خپل نوخارۍ چې دی همیشه دا ګټلی دی نو اوس چې کوم حاکم علي حقاني دا فیصله کړي چې نوخاریانو کارډ راوچتی نو هغه ته ډېر لوی ریسپانس په دې نوخار نوشیره کلانه ورته میلاویږي ګرانو کتونکو بله غټه اکټیویټي هم په نوخار هاوس کې شوې ده چته چې د
مسلم لیگ نون امیدوار د پبو تحصیل دپاره جان محمد خان هغه د جمعیت علماء اسلام پبو تحصیل نه امیدوار قاری اختر منیر په حق کې د دستبردارۍ اعلان کړی دی. باقاعده پریس کانفرنس یې وکړو. د مسلم لیگ نون ضلعي قیادت هم موجودو، ایم پی ای اختیار ولی خان هم موجودو او دواړو امیدوارانو جان محمد خان د دستبردارۍ اعلان وکړو او قاری اختر منیر د هغې شکریه ادا کړه. د دې تفصیل ورته ووایي. تفهیم به موږ خپل ویورز ته وایو چې نن دویم پریس کانفرنس دغې پیله پریس کانفرنس چې کوم شوی دی پیپل پارټۍ سره الاینس مسلم لیگ نون، هغې نه بعد یو بل پریس کانفرنس هم بیا وشو. په هغې کې پاکستان مسلم لیگ نون خپل یو امیدوار جان محمد خان چې پاکستان مسلم لیگ نون یوت وینګ سیکرټري اطلاعات هم د خیبر پختونخوا او مسلم لیگ نون ورته ټکټ جاري کړو تحصیل نظامت پبي. نو جان محمد خان ویدرا شو. جمعیت علماء اسلام کینډیډیټ قاری اختر منیر حقانی په حق کې ویدرا شو او دا تقریبا نوخار هاوس کې شو. اختیار ولی خان کوم ایم پی ای دی، مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا ترجمان دی، هغه موجودګۍ کې دا لاین شو. او تفهیم مونږ کتو نوخار ډسټرکټ کې 3 تحصیلونه دي. 3 باندې پاکستان مسلم لیگ نون چې دی هغې خپل کینډیډیټ ودرولی او په 3 تحصیلونو باندې 2 تحصیلونو کې چې نوخار او په پبي کې خپل کم جازونه دي آن ګراوند کو په دغه باندې کېنولو ګراوند باندې ودرولو. یو طرف دی یو جاز چې دی هغه دی په جهانګیري کې یا لګیا دی یا پرواز کوي انجینیر فیاض. نو دا دویم اعلان دی وشو جمعیت علماء اسلام سره. دلته خو جمعیت علماء اسلام چې دی په بیم بیل کې موږ ګورو جمعیت علماء اسلام چې دی انتهایی مضبوط پوزیشن باندې دی. دا فیصله خو دی بهتر وکړه. ولې هلته جمعیت علماء اسلام چې دی ډېر حاجي نواب چې دی پاکستان مسلم لیگ نون نه چې کوم راغلی دی او جمعیت علماء اسلام کې شمولیت کړی، نو هغه راتلو سره جمعیت علماء اسلام نه صرف هلته ژوندی شو بلکې یو مستحق هم پوزیشن کې راویستی. صوبایي قیادت یې مالته راویستی دی. کم قاری اختر منیر حقانی دی د انتخابي جلسو کې او غټې غټې پاور شو کوي. مرکزي قیادت یې راویستی دی. نو هلته جمعیت علماء اسلام چې ده نو پبي بیلټ کې چې کوم ده نو هلته ډېر زیات ریسپانس هوا مو ورته میلاویږي. نو دا فیصله یو ښه فیصله کړې چې پبي نظامت چې دی نو هغې کې مسلم لیگ نون کینډیډیټ وډرا شو. نو هلته دوی ښه نتایج هم دوی هلته حاصلوي. مسلم لیگ نون د فیصلې نه اهم دغه راویستی شي، نتایج اهم نتایج راتلی شي. دغسې ګرانو کتونکو د جهانګیري تحصیل هغې کې هم ښه برپور انتخابي سرګرمیانې هغې کې اضافه شوې ده. پبو تحصیل کې واپس په پبو ته هم راځو، یو ځل د جهانګیري وزټ تاسو له درکوو. تفهیم به خپل بیا ورته وایي چې جهانګیري تحصیل چې دی هلته مقابلې ډېرې ټف شوي دي او لوی پاور شو کېږي او کوم چې عوامي نشه پارټي کوم کینډیډیټ دی سکندر خان خټک بدستور هغه روزانه کمې جلسې کېږي یا لوی پاور شو وي او دې وجه دا ده چې هغې ینګ دی او نوی دی او خاندان چې دی هغې د سیاست سره چې دی یو 40 کلن هغې وابستګي را روانه ده. وقتاً فوقتاً وابستګي را روان ده. په حکومتونو کې هم را روان دي، ایم پی ای سیټ، وفاقي وزارت سیټ. نو خپل حلقې کې چې دی دا حلقه چې کوم ده پی کې 62 او پی کې 61 چې دی دې کې هغې ډېر هوړ دی او څنګه اکوړي نه واله تر نظامپور پورې او بیا پورې سیند غاړه میسان واله مصري باندې پورې مرهټي علاقې دې علاقې کې دی ډېر هوړ دی. هغه هلته یو تاثر هم ورکړی دی. دلته یو قوم پرستۍ یو کارډ استعمالیږي، خټک کارډ استعمالیږي، خټک قوم پرستۍ. او چونکې دا خوشحال خان خټک مسیح دی سکندر خان خټک، نو د خټک نامې کم کارډ چې دی نه دی بهتر انداز کې استعمالوي. بل څنګه چې موږ مخکې ویلي چې عوامي نشه پارټي کوم تنظیمونه دي انتهایی سټرانګ دي په دې حلقې باندې او ډېر زاړه تنظیمونه دلته کې دي او هغه نسل تر نسل دی را روان دي. او کوم ځای کې چې دي نو دی تحریک انصاف چې دی هغې نه ګڼ تعداد کې خلک شاملېږي. عوامي نشه پارټي کې سکندر خان خټک چې دی هغه حمایت اعلانونه کېږي. نن درنې په جهانګیري کې هم دی پاور شو شوه، دی په کټي مینې علاقې کې هلته دی پاور شو شوه، دی په خیرآباد کې پاور شو شوه، ډېر لوی پاور شو. بل میسا علاقې کې، جلبۍ کې، نندرکې کې
هلته کوم فوټیج دی موږ ته راسولي هلته درنې پاور شوګانې شوي دي روز پرې چې څومره تېرېږي سکندر خان چې د عوامي نیشنل پارټي په دې حلقې باندې ډېر زیات هولډ په دې باندې روان دی. ګرانو کتونکو د تحصیل جهانګیري کې اکټیویټي بیس که مونږ خبره کوو نو د مسلسل پاور شو جلسې د دوی را روانې دي. ورسره د پیپل پارټۍ امیدوار ملک جمشید د هغه پروګرامونه هم کېږي، کارنر میټینګ او جوړ توړ رابطې. دغسې د ایم پی اے ادریس خټک کشر رور کامران رازق د هغه سرګرمیانې جاري دي. راځو به د نوښار تحصیل ته چېرته چې په درځنونو خلک هغه مسلم لیگ چوړ مهم شروع کړی دی او پی ټی آی شمولیت اعلانونه یې کړي دي. تفهیم بھائی نن کم الاینس وشو پاکستان مسلم لیگ نون پیپل پارټۍ سره دا کم چې تحریک انصاف کم صفونه دي هغې ته څه نوې خبره نه وه، ولې پی کې 83 سره چې کم الیکشن شوی و نو هغې کې کم الاینس شوی و هغې دې ته پرویز خان چې کوم دی اسحاق خټک کم والد صاحب دی پرویز خان وزیر دفاع هغې دې حالاتو ته تیار و، هغه خپل تیاری کړی و دې ته، ولې چې هغه ته پته و چې پی کې 63 کې دی ټول یو ځای شوي و نو دې کې هم دی یو ځای کېدی شي نو هغه دې ته پوره تیاری کړی و خو وقتاً فوقتاً هغه دا ویکټې راوچتولې. اوس چې چونکې مسلم لیگ نون کم الاینس وشو پیپل پارټۍ سره نن جواب هم ورکو بالکل نن جارحانه انداز کې ورته جواب ورکوم. مونږ ګورو خټه کالونۍ کې ډېر زاړه ورکران وو، هلته نه پاکستان مسلم لیگ نون صفایه وکړه، هلته نه چې کوم فوټیج راغلي ډېر ګڼ تعداد کې نوجوان چې دي پاکستان مسلم لیگ نون سره هغوی مسلم لیگ نون پرېښو او پاکستان تحریک انصاف کې شامل شو. هغوی ټوپیانې ورته په سر کې پرویز خان خپله ورته ټوپیانې په سر کې داسې نوشیره کلا کې کم دی ایم پی اے علاقه ده هلته کې هم ډېر ګڼ تعداد کې خلک شامل شوي دي. کم فوټیج هغوی مونږ ته راستلي دي، مونږ خپل پیج باندې نشر کړي دي، هغې کې مسلم لیگ نون نه کسان لاړ دي، این پي نه هم پکې کسان لاړ دي او پیپل پارټۍ نه پکې کسان لاړ دي او هغوی پارټیانې پرېښي دي او پاکستان تحریک انصاف کې شامل شوي دي، ټوپیانې اچولي دي. نو دغه شان چې دی حکمت عملي چې ده وزیر دفاع پرویز خټک هغه جارحان انداز کې راویسته، چونکې ورځې هم اوس کم دي، کم 19 دسمبر دی. کم جماعتونه دي هغوی مسلسل تنقید هم کوي ګلبت هاوس باندې او الیکشن کمیشن نه د کاروایی اعلان کوي. تفهیم دا څه کار دی؟ تفهیم د دې به څه نتیجه راوځي؟ دا خو حالات ډېر تفهیم صورتحال داسې جوړ شوی دی چې پرویز خټک چې دی وزیر دفاع نو هغه خپل ټول 40 کاله سیاست چې دی هغه خپل مشري زوی اسحاق خټک ته سپارلی دی. هغې کې کو د الیکشن کمیشن وایلیشن راځي یا هغوی نوټس یې راځي نو هغه هر څه باید مونږ چې کوم اندازه د هغه ټول هر څه تیاری کړی دی، نوټس ته تیار شوی دی، هغوی هر څه اقدامات یې ته تیار شوی دی، خو هغې هر حالت کې خپل هر قسمه تاوان ادا کولو ته تیار دی. دې کې هغه هر قسم کو نوټس راځي مقدمه راځي هغې هر څه ته تیار شوی دی، خو محاذ هغې نه پرېږدي، مورچه خالي نه پرېږدي. ایک اوس مخامخ په ویډیو کې هم راځي، کو هغې په سوشل میډیا کې راځي، هغه په میډیا کې راځي، پرنټ میډیا کې راځي، هغه فوټان مخامخ راځي، خو اوس هغې رسته کېږي نه، ولې هغې خپل زوی ته ټول سیاست یې سپارلی دی او هغې غواړي چېرې زه تحصیل نظامت باندې هر حالت کې اسحاق خټک راولم. هغې دپاره هغې نوټس اوس پروا نه کوي. پلار زوی رشته چې نه دې کې ډېر قانون و هیچیانې او دا نشي راتلی پورې او دا یو پې د بنګړو هر حالت کې هغې چې دی په سیاست کې هغه 40 کالې چې کم نه کړی هغه خپل وراثت ټرانسفر کېدن روان دي. پورې او دا یو پې د بنګړو وایي کار څه کېږي خدا به کوم هغه چې کوم سیاست دی هغه ټرانسفر کوي خپل زوی ته، خپل سیاسي میراث چې دی هغه زوی ته ټرانسفر کوي. په هغې کې که څوک چا پابندیانې راځي الیکشن کمیشن یا څوک شکایت یې کوي هغې ما اندازه دا چې هغې دې څه پروا نه کوي، ولې چې هغې کو دې په دباو کې زه راشم یا لږ توجه ما پرې شي نو دا کم زوی ته کم 40 کال سیاست حواله کوم نو دا به ناکامۍ شکار شي. نو هغې دې کم از کم دې سیټوانې هغې ناکامي نه برداشت کوي،
هغې غواړي چې زه خپل زوی کامیابۍ سیټ ته بوځم په دې تحصیل نظامت نوخار باندې او موږ ګوره کارډ بهتر طوره استعمالي هغې ولې روزانه اوس چې کوم هغه پالیسي انتهایي جانیانه پالیسي ده ویکټ یې ډېر تیزۍ سره راولي نن چې کوم دا کړي خاص مسلم لیگ نون دی هغې نښه وه او ډېر ګڼ علاقو کې هغې شمولیت یې کړي وه فوټیج یې راوستولي دي کوم فوټیج ته چې مونږ ګورو کم فوټیج ته چې مونږ ګورو نه واقعي لکه مونږ صافه سرکار دی مونږ ګورو پاکستان مسلم لیگ نون بنیادي ورکرانو څه پکې نه وي نوجوان ورکرانو ډېرې سختۍ تېرولو نه پس هم نن هغه حالت بدل شو نو طرفي مو چې چې کوم الاینس وشو پاکستان مسلم لیگ نون پیپړواډۍ سره خو دا کمې هغه دې نه مخکې پوره کړی لکه نوخار کم نوشیرکلا علاقه ده مسلم لیگ نون نه چې دلته مخکې ووټ بینک غشتی ورسره اتحادیانو مو اوس هغې کې چې دې الاینس نه جوړېدو نه اپوزیشن الاینس جوړېدو نه مخکې پرویز خان ته اندازه وه نو هغه چې کم خپه خلک وای رضا کړي خاص کر نوشیرکلا کې چې نوشیر خان کم مضبوط طاقت لري په سیاسي میدان کې نو هغې پیله د رضا کړی حالانکې هغه سره زه کافي لرې پورې خفګان راغلی و خو هغه دیرې ته دی لاړو څو ځله لاړو اسحاق خټک هم لاړو اوس بل ابراهیم خټک کوم ایم پی دی هم لاړو بل کشر زوی اسماعیل خټک هم لاړو او مکمل طور دی په اعتماد کې غشتی دی او هر حالت کې غواړي هغه چې کوم دوستان دي مختلفو علاقو کې دا رسالپور علاقو کې باره بانډه کې کوم ملکانان دي او ټولو ته غیر رسېدلی دی نوشیر خان خپل دغه میسج رسولی چېرې اسحاق خټک کامیابوي نو زه کافي ووټ بینک چې ډېر لوی ووټ بینک دی نوشیر خان دی په نوشیرکلا کې هم دی او تر رشک علاقې پورې چې دی نوشیرکلا بار نه رشک علاقې پورې باره بانډې پورې هغه ډېر ووټ بینک دی نو هغه طرف نه تعلق استعمالي یو ووټ اخیستو دپاره هغه چې کوم دا ووټ مخکې خپل مستحیل تقریرونو باندې دا خپله دا کړی ضایع کړی او هغه ووټ بینک هغه پیله نه کور کړی دی مسلم لیگ نون کې نوشیر او دای موم دغه وکنه پی کې 63 الیکشن چې شوی دی نو هغې کې چې هلته پاکستان تحریک انصاف چې کوم کینډیډیټ میامور شکست خوړلو نه هغې کې بنیادي وجه چې پورې نوخار کې ډېر ووټ بینک دی نبارو نوشیر ډسټرکټ ممبر دی هغه ډېر لوی هولډ دی په حلقې کې هغه ټیم تحریک انصاف سره نو اوس هماغه نوشیر خان چې دی هغه ټول خاندان هغه څومره سپورټر دي د نوشیرکلا نه والا تر رشکې باره باندې پورې دا ټول ایره دي هغه خلکو نه ډکه ده سپورټر نه نو ټول اوس د سره دي نو د الاینس وشو اپوزیشن خو یې نه باوجود کمې پیله نه پوره کړی دی نو دویم چې دا کم الاینس شوی مسلم لیگ نون دا خاطرخواه نتایج په دې باندې نه غورځوي اکثر به راغورځوي بلکل ګرانو کتونکو دغسې مونږ د پبو تحصیل یو ځل جایزه لو نن که تاسو د این پی امیدوار غیور خټک سرګرمیانې شوي دي دې حوالې سره به څه وایي فلم په بي پیل چې مونږ ګورو نو غیور خټک چې دی ینګ دی تعلیم یې وکورالو په سیاست ته او دا د پلار ورته چې زردالي خان چې بیروکریټ پاتې شوی د هغه ورته یو ماحول مخکې نه جوړ کړی و یو دوستانو یو وسیع دې لپاره خصوصي تیارۍ شوې لکه نسلی نه را روان هلته چې مونږ ماحول وګورو هغه خټکنامه علاقه ده او هغه رایش چې کوم دی هغه خټکنامې کې دی غیور خټک پلار چې کوم رایش جوړ کړی دی نو هغه خټکنامې کې دی ډاګ اسماعیل خیل په هغه علاقې کې ټول بیټ د خټکنامې دی او خوشخبري دا چې خټکنامې نه هغه ته بل امیدوار نه دی ولا نشته هغې لحاظ سره هلته هغه چې دی نو یو کافي ووټ بینک جوړ کړی دی روزانه هغه کم شوګانې کېږي غټې پاور شو هلته کېږي خو هلته چې کوم دی نو هغه ته غټ هغه چې دی نو امیدوار چې دی جمعیت الاسلام کم کینډیډیټ دی قاری اختر منیر حقانی انتهایی تیزی سره هغې خپل پوزیشن هغه بهتر کړی دی غټې غټې پاور شو کېږي هغې کې دا دی چې هغه ته جمعیت الاسلام صوبایي قیادینو ورته راځي هغه پاور شو ته او مرکزي قیادت هم دی لکه جلسې هغې دومره درنې وي که نه چې هغې ته مرکزي مشران چې د هغې خپله خواهش اظهار کوي چېرې دی لوی پاور شو ته مونږ راشو مونږ دلته خلکو سره مخاطب شو خلکو سره مونږ خبرې وکړو حکومت پالیسیانو نه خبر کړو او دواړو کې این پی چې وګورئ کې مونږ میا افتخار چې دی هغه بلکل میا افتخار حسین چې دی مرکزي جنرال سیکرټري دی هغه پوره کار ورته ویلی دی هغه مسلسل په بي بیل کې ناست دی هغه چې دی بلکل میا صاحب دومره حده پورې راوړي چې
ځوانۍ کې چې دی څنګه ډور ټو ډور وګرځېدو که نه اوس په دې ایج کې هغې ډور ټو ډور هم ګرځي هغې ورخټه کامیابۍ دپاره. میا صاحب چې دی هغې هم دغه د مرکزي قیادت ان پي دلته دغه دی پرته ده دلته په دغه کې په بي بیلټ کې خپل امیدوار ته د جمعیت الاسلام چې دی نو هغې صوبایي مرکزي قیادت دواړه وقتاً فوقتاً راځي او خپل امیدوار چې دی کاري اخترمني راکاني هغه انتخابي مهم چلی. او بل دلته حاجي نواب چې دی هغه ډېر ووټ بینک دی هغه کاروباري طبقې سره خو یو تعلق دی یو کامیاب بزنسمین دی نو چې کارډ چې دی هم دی بهتر طورې باندې استعمالوي او کم بزنسمین خلک چې هغې سره ډېر خلک تړلي شوي وي روزګار سره لحاظ سره تړلي شوي وي هرې پارټۍ کې اثر رسوخ دی. بالکل کاروباري طبقه چې د هغې هر پارټۍ کې اثر رسوخ دی هغې خلکو سره روابط دي هغې کاروباري طور باندې مستحکم دی او د ډېر وخت نه په کاروبار کې ده چې څومره مشران او پارټي سیاسي پارټیانې دي نو هغې کې جوړې دي. تفهم هغه خپله کاروباري دی حاجي نواب هغه سره نور تړل شوي بزنسمین هم دي کاروباري نو هماغه خپل نور بزنسمین چې دي نو هغې هم بل بزنسمین چې دی هغه د کور فیملی ممبر چې الیکشن ته ولاړ دی نو هغه کامیابۍ پر هر قسم هلې ځلې کوي او هلې ځلې هلته روانې دي پبلیک روان دي. دغه نن غټ غټ خبرونه او ګرانو کتونکو او سیاسي اتار چړاو کېږي سیاست کې ټمپریچر کله اوچت شي کله کم شي نو جهانګیري سیاست هغه خپل انداز کې ټوپونه وایي ټمپریچر دلته کې د نوخار خپل یو صورتحال دی وزیر دفاع دی دا غزوی دی بیا ورته اپوزیشن جماعتونه یو ځای کېږي د جمعیت علما اسلام امیدوار ځان له د نوخاریانو اواز لګول دې دپاره تیارې دا بیل شان حالت جوړولو ته روان دی. د سیاسي هوا رخ په څه خبر هم بدلیدی شي سیاسي گیم دی. دغسې په صورتحال که وګورئ نو هلته میا افتخار حسین دی د جمعیت علما اسلام مشران راغله هغوی پکې قدمونه کېښول او میا افتخار حسین مونږه ووایي چې کټ یې ورته اچولی دی پوره کار یې ورته ویلی دی دا د هغه صوبایي سیټ دی د هغه حلقه ده څنګه چې پرویز خټک صاحب دا کوشش دی چې زما دا تحصیل په هر صورت کې پاتې شي نو دغسې هلته د میا افتخار حسین په تحصیل باندې فوکس دی او ورسره د پی ټي آی امیدوار دی اشفاق خان د پرویز خان دیرینه دوست سیاسي رفیق هغه برپور طریقې سره سیاست باندې تحصیل دپاره ضلعي ناظم پاتې دی خپل خاندان په مسلم لیگ کې را روان دی خپل یو ووټ بینک دی د هغه خپل پلانینګ دی ورته مخامخ مقابله کې جماعت اسلامي حاجي بشیر هغه په خپل پلانینګ باندې دی کسان راځي اوس د پیپل پارټۍ تنظیمونو والا جلسې هم شروع کړي پرون هم یو جلسه شوې ده الیاس هغې کې خطاب کړی دی کم یو تاثر چې د پیپل پارټۍ تنظیمونه افتخار علي شاه سره پیپل پارټۍ هلته کې وښول به هر حال بیا هم افتخار علي شاه خپله ځان له یو تنظیم دی هر ځای کې تنظیمي جړې شته تعلق یې دی په ټوله حلقه باندې ډېر وخت نه په دې پارټۍ کې جیاله ورکر دی فلم ګوره هغې حلقې که ګورې نو افتخار علي شاه چې پیپل پارټۍ جنرل سیکرټري پاتې شوی نوخار ډسټرکټ او آزاد عزت باندې ولاړ دی لوډ سپیکر یې نښه انتخابي نښه ده خو تنظیمونه چې دي زاړه ورکران اوس هم هغه انتخابي مهم چلوي استقبالي هغه ته ورکوي ته نو هغې لحاظ سره چې وګورو ورکرانو حمایت هغه ته حاصل دی تنظیمونه هیوي ویټ د کارکن دې باندې خفه دی چې هیوي ویټ او دولت والا خلقو دپاره غریب ورکر قرباني کول نو دا یو اثر دا یو سوچ که هر څومره پارټۍ اډرونه هم راشي نو مقامي قوم پرستی په نتیجه کې ښکته لیول باندې د مرګرتیا پرې جنبې دا په هرې پارټۍ کې شته او پیپل پارټۍ کې جمهوري سوچ دا ډېر دی هغه ورکر اواز هم کوي راوچتېږي کورسۍ هم رالي کوتک هم رالي په اجلاس کې هم رالي نو بیا تپوس کوي د خپل قیادت نه تفیم دا بنیادي ورکر دی پیپل پارټۍ جیاله باندې دی مشهور دي دا جیاله په ځکه جیاله دي چې یعنې لاډله دي پارټي قیادت باندې چې دی لاندې هر قسم سختی برداشت کړي دی مارشاله کوړې برداشت کړي دي دی مشرانو دی چې دی هر قسم دی بجلی کمبې ته خېږي هلته دی جنډه لګوي دا نور چې کوم راغلي پلازو والا دی خو
دی نارو لګونه زنده‌باد والا نه دي. دی صرف بس راشي او خپل معاملات هلته سیټ کړي په خپل ذاتي دغه باندې اصل وسوخ باندې او خپل دغه باندې مالدارۍ باندې معاملات سیټ کړي او ټیکټ دلته والي بیا ځي او دی زنده‌باد او مرداباد دی په دې کې نه وي. اوس موږ کوم څومره جلوسونه کېږي په پراټي مرکزي قیادت کال وي موجوده پلازو مالکه چې کوم ټیکټ یې غشتي خپل زامنو ته دی پکې موجود نه وي او نه دی خپل سپورټران ناستی چې دی یو 2-3 ګاډي 10 ګاډي خپل زامنو دپاره خو خپل ګاډي کوي روزانه انتخابي یو ځای جلسه ګرمۍ هلته نو خلک اوچت کړي بیبل دی ته بیبل علاقې ته خلک بوځي هلته شوکوي چېرې موږ ډېر ګڼ یو خو هماغه خلک چې دی نو یو 2-3 ګاډي یا 15 ګاډي یا 10 ګاډي د پارټي قیادت بلال بټو چیرمین په هدایت باندې چې کوم انګایي خلاف جلسه وي احتجاج ته مخامخ نه راځي. مطلب چې کوس فکر ما خپل زوی دپاره ما پیسه خرچ کوي خو د کم پارټۍ کم اهم میشن دی چې حکومت خلاف یو ریټ کې هډي کار کوي احتجاجي مظاهرې جلوسونه هغې کې دی هېڅ قسم حصه نه اخلي دا پلازو مالکان. ځکه خبره موږ دا کوله چې بنیادي ورکر چې دی پیپل پارټي هغه افتخاري شاه ونې کس سره ځکه ولاړ دی چې دی دا ډانګ سوټي ته دا خلک افتخاري شاه دی ولاړ وو نو هغې ته پته ده چې یاره دغه چې دی هنډې تیارېږي نو دا موږ کم کارکنان دي دا به تیاروي. پلازو والا مالکان چې دي نو هغوی خو خپل مفاداتو سره دي. اوس څنګه مخامخ ګوري په نوخار کې هغوی نن چې کوم مظاهره وه پارټي قیادت په کال باندې او هغوی پکې پلازو مالکان پکې دی نه وو دی ټیکټ هولډر دی زامن زنده‌باد مرداباد جیالې پکې وو او هماغه کوم ضلعي تنظیم مشران چې دی پریس کانفرنس کوم کولو نوخار اوس کې هغې کې به هغوی موجود نه وو. نقصان دواړو طرفو ته بیا کېږي. ګرانو کتونکو دغه نننۍ غټې خبرې وي او دې کې غټ خبرونه وو او دې کې غټې اشارې وي. سبا ټاک شو پورې زه تفهیم زه کامرا خټک تاسو نه اجازت غواړو. خوشحال آباد الله مو خوشحاله او آباد ساته او الله مو خپل حفظ و امان کې ساته. آمین ورسره ولیکئ او چوټي به والو ډېره مهرباني. جزاک الله.